او دا ورته زما کل عام چیلنج دی د غازی بابا کوی برمول پیپل د دې خپل نوی فیډر چې کوم منظور شوی هغه به سټارټ شي میا خان سنګاو روډ شو دا مونږ منظور کړی دا یو منډار فنډ دی د کاټلنګ انټرچینج خبره کیږي کنه لاړ شه وګوره ما سره هم فایل پروت دی د دې سره هم پراتی دا ټول هر څیز ما کړي دي دوه د ټریفک اسپایان مې سیواک بل غون ملک شړشم سلور سکوټر والا ما ټریفک والا ولا تر والا دلته ګرځي چې چرته کې د ټولو والا سره ناس وي چرته د زمونږ چې څونه هنرمند درونه دي د هغې سره ناست وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز مینوالو ولاړ ما دې وخت کې د بابوزو انټرچینج حاجي هوټلز کې مفتی حماد صاحب چې سابقه تحصیل میر هم پاتې شوی دی نن سبا ضلعي ذمواریانو ته په سر شوي دي نو د علاقې نه لږ سایډ ته شوی دی په دې حواله باندې به ورسره هم خبرې کوو چې ولې د علاقې نه سایډ ته شوی دی نور د علاقې په مسایلو به هم سره خبرې ترې کوو اچانک ملاقات کې د ملګرو سره روټۍ ته ناست دی او سوی د علاقې د مسایلو مباره کې نن هم یو پروګرام شوی دی د هغې په حواله باندې به هم سره خبرې ترې کوو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب بائی چانس ملاقات وشوه؟ بس دا ستاسو مهرباني ده چې دلته کې دومره ټایم راکړه. ظهور خان زه خو د ټولو نه اول ستاسو د ملګرو شکریا ادا کوم چونکې مونږ خو بس هسې خپلو کې ناست وو خو تاسو چېرته راپېښه وکړه نو زمونږ د بابوزو فیډر حوالې سره خبره ده یا دغه شانتې د تاسو غازي بابا خبره وکړه نو که زه دا خبره وکړم چې زمونږ یا صنوبر خان چیرمین ناست دی د یو وخت کې د خپلو کلو د 15 کلي چې کوم دي په وړ غازي بابا باندې د دې کلي جرګې او مشران چیرمنان د ځان سره کړل او راغې بابوزو ته ما سره کېناسته ما ته ویل چې مفتي صاحب زمونږ د لوډ شیډینګ ډېر زیات دی او زه دا د 2 کاله زړه خبره ده نو هغه ټیم کې دوی ته ما ښه په وعدې سره دا خبره وکړه چې تاسو دومره درناوی دومره عزت د جرګې زه قدر کوم او د هغې په تناظر کې انشاءالله دا زما وعده ده تاسو سره چې زه به چې څونه محنت او څونه منډه زمانه کېږي نو زه به د غازي بابا فیډر بایفرکیشن دپاره کیس فایل کوم او چې څونه منډه زمانه کېږي به دله زه کوم او الحمدلله هغه تاسو ولیدله هغه څیز ما وکړی شو او مشرانو پکې را سره ډېر تعاون وکړ هغې کې یو د بابوزو فیډر منظور شو د هغې نه پس بیا د غازي بابا اولډ غازي بابا چې د دې بایفرکیشن دپاره نوی فیډر منظور شو دغه شان د کاټلنګ بازار دپاره وشو نو دا د کوی برمول او د دغې 15 کلو مشرانو هغه عزت او درناوي و هغې کې وله ما خپل محنت هم وکړو هغه څیز مې وله فایل هم کړه او رام هم وړه او کار هم پې شروع شوی تقریبا تاسو به لیدلي وزټ به هم کړي چپړ آباد نه اورېدلې داسې اوس بکر نه هم بلکې کوی کلي ته رسېدلی دی خو اوس لا سټارټ شوی نه دی سټارټ به هم شي انشاءالله او د بابوزو د فیډر خبره چې تاسو کومه کوئ نو د دې چې کوم لاسې زو ریکوریانې وي هغه څیز هم شوی دی بیا پکې ما خپله هغه ورځ چې کله د کوی برمول کې جرګه وه دا مشران راټول شو د دغې 15 کلو ده نو ما سره د چیرمین صاحب رابطه وکړه نو ما ورته ویم انشاءالله ما خو شروع اچولې او خپل ملګري او خپل مشرانو سره د هغوی سره رابطه کړم اول د کاټلنګ اولډ کاټلنګ چې کوم فیډر دی د دې دا کیس مې فایل کړی دا به وشي بیا به د بابوزو ده ورپسې بیا د غازي بابا د کاټلنګونه داسې زمونږ په دې ګریډ سټیشن چې څومره هم فیډرې دي جمال ګړی شو نو ټولو کې زه کوشش کوم لګیا یم او انشاءالله دا به زه د خپل تعلقاتو یا په سوال مینت زاری باندې دا به زه لوډ شیډینګ به کمې غاړې ته راولم او چې د دې کومې ریکوریانې دي هغې کې هم تعاون وکړئ نو په دغه تناظر کې نن چې کوم تاسو وایئ چې مونږ سهار رالو او دلته وګرځېدلو
دلته کې د بابوزو لوټ چې دی هغه د وړ غازي بابا باندې دی. نو دا اوس چې مونږ کوم هوټل کې ناست یو، نو ظهور خان دا ستاسو ته پته ده چې دا څه هفته یا 10 ورځې نه دي شوي چې دا جوړ شوی، یا دا انټرچینج دا په 2018 کې جوړ شوی. دغه شانتې دا کارخانې چې دا څه پرون یا بله ورځ نه دي جوړې شوي، بلکې د دې زمانې وشوه. دا بابوزو فیډر چې دی نو د دې دا د کال مخکې مونږ افتتاح وکړه او سټارټ هم کړه. نو دا سکیچ چې کوم جوړ شوی دی نو هغه به دغه ځای نه چې کوم بابوزو ته انټرنس دی د هغې ځای نه پورې سکیچ جوړ شوی دی. نو دا په هغه زوړ دغه کې دی. او که تاسو خیال وکړئ د بابوزو فیډر مونږه چې کوم نوی فیډر راوستی دی نو هغه مونږ د وړغازي بابا په ستنو کې راوستی دی. څه جدا ستنې هغې ته نه دي شي، بلکې حقه زوړ تار دی، د هغې د پاسه ورسره بل تار مونږ راوستی دی. نو دا څه دومره لویه مسله هم نه ده، نه دومره لویه علمیه ده او نه د خفګان دغه دی. وابېړئ ته محکمې والا دی، اپریشن والا، هغوی به دا څیز واړئ د دې نه، او دې کې څه دومره دغه نشته. او که بالفرض که نه یې مړئ نو 4-5 دغه کې انشاءالله زما دا امید دی د الله تعالی نه چې د غازي بابا کوی برمول پیپل د دې به خپل نوی فیډر چې کوم منظور شوی هغه به سټارټ شي. که لږ کار پې تیز شو او میاخان او سنګاو دا به ځان له په دې زوړ فیډر پاتې شي، که ولټیج به هم ټیک شي او دغه مسلې مسایل دا وړې وړې خبرې ټرانسفارمر ښکته بره او دا ټول هر څیز به لوډ به هغه برابر شي انشاءالله. اصل کې د هغې خبره په خپل ځای ټیک ده، خو چونکې د فیلډ سره زه وابسته خو نه یم او نه د دې خپل سروې والا راځي هغوی ګرځېدلي هغوی به یې سروې کړي او هغوی دغه څیز جوړ کړی، سکیچ هغوی جوړ کړی. نو چې دا سکیچ جوړ شي، نقشه جوړه شي، نو چې کوم بجلي هغې ته اړولي کوم دې ته اړولي هغه دا د مخکې نه هغوی جوړه کړي، په هغې باندې کار کېږي. نو بابوزو خو د دې زما په خیال دلته کې د جومات سره خوا کې د بابوزو کلي نه چې کوم تار راوته دی نو د هغې ځای نه دوی نقشه برابر کړې ده. دا مخکې چې کوم دی نو دا دوی په بابوزو کې نه ده شمار کړی، بلکې دا حق زړه په زړه دوی ساتلې ده. چونکې زه هغه شان سړی یم نه چې څوک دا ووایي چې دا د ده ډومین دی او که نه دی. دا غونډ پاکستان او دا غونډې محکمې جوړې زما دپاره دي، زمونږ د خلکو دپاره جوړې دي. د پاکستان کې چې څومره ادارې کار کوي نو هغه د دې عوامو د سهولت دپاره جوړې دي. خو د کار د ایستلو د نه ایستلو طریقې نو د هغې ایستلو چل د الله تعالی زمونږ د مخالفینو ته وښي چې لاړ دي شي او خپل کار دې ترې وباسي. زه دا نه وایم نه زه په دې څه د بډایۍ څه خبره کومه، بلکې زه خو دا خبره کومه چې خدای پاک چاله څومره وس ورکړي چې خپل تعلقات، خپله ناسته، خپله ملګرتیا هغه د علاقې د خدمت دپاره وکړي. که زما ډومین کې نو بیا تاسو لیدلې چې دلته د ګیس افتتاح وه نو د یو بلې پارټۍ مشر کوله، زه ورسره خوا کې ولاړم، خو لکه دا یو تحفه یې ماله راکړې که نه. دقه شان چې دا فیډرې دي دا څه دې دپاره ما فنډ نه دی ایستی، بلکې دا د محکمې خپل فنډ دی، ELR ورته ویلي کېږي. په هغې سکیم کې دا شوي دي، هغوی لکه افسران دي، هغوی به دا محسوس کړي چې دلته کې کار ضرورت دی، هغوی ماله راکړل او ما په خپل په اثر رسوخ په منډه تړله په سوال منت کړی دی. او اوس هم زه دا نه وایم که یو سړی دا خبره کوي چې زما وزیر اعلی موجود دی، زما غونډه صوبه موجود ده، زه دا وایم چې دا غونډ پاکستان کې ستاسو حکومت 3.5 کاله ما ته دې وښیي څه دې علاقې له څه کړي نه ده کړې که نه، چې کوي نه شي یو صلاحیت پکې شته دی نه. لکه دا اوس بله ورځ که تاسو موجود وي دوی د بجټ حوالې سره مونږ دا څیزونه کړي دي او دا به کوو او دا میګا پراجکټ به کوو، داسې کیدی شي چې دا عوام دی، دې کې به ساده خلک موجودي، دې کې به ډېر خلک داسې چې هغه کیمرې د سترګې نه به یریږي، خبره به نشي کولی، دې کې به ډېر خلک داسې چې هغه په دفتري کارتو نه پوهېږي. کم از کم دا بچې د بل چا له په غېږ کې ورکوي، مونږ له دې نه راکوي، مونږ پوهېږو په دې څیزونو باندې چې لکه او ما سره چې کوم څیز زما په ډومین کې نه په محکمو کې خپل ایمنډار فنډ پروت وي
هغې هغه څیز کوي که دا خبره کوي چې سنګاونه تر د میاخان سنګاو روډ شو دا مونږ منظور کړی دا یې منډار فنډ دی دا سواد موټروی انټرچینج دا مفتی اسد محمود صاحب د هغه سرډیرونه شروع کړی او دې ځای ته به یې راولي دا هغه ټیم کې منصوبه جوړه شوې صوبایي حکومت یې نه کوي دغه شان د کاټلنګ انټرچینج خبره کېږي که نه لاړ شه وګوره ما سره هم فایل پروت دی د دوی سره هم پراتی هغه انټرچینج د هغې سروې د بلندۍ په مقام دا ټول هر څیز ما کړي دي خو اف ډبلیو سره پکې فنډ نشته هغوی ورته فنډ نه دی ریلیز کړی اوس دا بعضې څیزونه داسې زه د علاقې یا سیاسي ناخوشګواري نه غواړم نو په دې باندې زما خپل طبیعي مزاج دا دی چې زه دا نه کوم چې دا مخالف پارټۍ والا دی یا بل څوک دی د هغه دلازاري وشي خو کم از کم څنګه چې تاسو سوال وکړه نو په دې ډېرو قیسو مونږ پوهېږو او اندازه راته کېږي نو کم از کم دا قوم دې ته د داسې پراجکټ وښیي چې لکه دا نه ده چې دوه د ټریفک اسپایان مې سیوا کړل غونډ ملک ته شړشم شو داسې نه دوه د ټریفک اسپایان زه د خپل جیب نه تاله زه څلور سکوټر یې هلم ټریفک والا ولا ته راوله دلته دې ګرځي زه تاله د ټریفک دپاره موبایل اخلم دلته دې ګرځي مسله دا نه ده مسله دا ده چې لکه دلته کې دا چیرمنان ملګري ناستي ما سره دوی دې په ما باندې ثبوت تیر کړي چې ما دلته 2 کاله ناظمي کړی د سرکار اوبه ما نه دي څکلي لکه دومره لمنه مې پاکه ساتلې ځان له زه په چا دا الزام نه لګوم چې به غلط وي ټیک ته زما به هم داسې د هغوی چې لکه مخالفینو ما سره نه لګي څوک به یو پروپیګنډه کوي څوک به بله کوي خو لکه کوم کار چې ما کړی دی علاقې له نو اوس هم د دوی موجوده ایم این ای موجود دی اوس هم ایم پی ای موجود دی میرنګ موجود دی او دا ورته زما کل عام چیلنج دی چې ودې کي د علاقې له دې څه وکړي زه به د دې سره روان یم ما نه کار اخلي دا ما هر ځای دا خبره کړې تاسو در میډیا مخکې مې هم کړې چې په ما کار کېږي که نه د علاقې د خدمت دپاره او چا د مې بوزي چې مفتي صاحب ته رانه مخکې شه ستا د مخه به دا کار وشي نو هم ورسره ځم دا نه کومه چې د علاقې ترقۍ کې زما سوال منت رکاوټ جوړېږي زه به ول هغه هم کوم خو کم از کم د پروپیګنډې شکار کېږم به نه اصل کې د پارټۍ خپل اصول او ضوابط دي او بیا د تحصیل باندې تاسو وایئ چې ګرفت کم شوی دی نو دا احساس ماته هم دی چې دغه کم از کم پکار دا دي چې زه سهار راوځم او په دې علاقه کې داسې کولاو ګرځېدلې چې چېرته کې د چولو والا سره ناست وې چېرته د زمونږ چې څونه هنرمند درونه دي د هغې سره ناست وې زما خپل مزاج چې کوم دی سادهګۍ هغه خو چونکې د پارټۍ ذمهداري دومره سیوا شوې چې مخکې یو تحصیل کاټلنګ او اوس 15 تحصیله دي نو چېرته به رسو غمخواه دی له چېرته به نه رسو او خپل کوشش حتی الامکان کوو مونږ وخته سهار راوځو او د شپې واپس کور ته ځو لکه څه روټین کې هم څه بدلون نه دی راغلی خو صرف دا ده چې مخکې به داسې د کاټلنګ او جمال ګړی په دې روټ لو چې دلته به کار و بس علاقه کې به دننه و بس اوس زیات تر موټروی استعمالولو چې داسې بس مردان ته وځو هلته نه ګړی تحصیل ته رستم تحصیل دی تحصیل مردان دی تخبی ده نو ګرځو راګرځو نو دغه ذمهدارۍ سیوا شوي دي صنوبر خان خو بس ما یو خبره مخکې ورځو کې تاسو ته کړې مو د میډیا ملګرو ته چې چونکې زه د علاقې ناظم پاتې شوی یم ما سره هوس نو ما پسې دم کړي اوبه نه وې څکلې چې لکه هغوی به ما سره هوس کې صحیح چلېدل بلکې هغوی به ما سره په دې چلېدل چې ما دا نه دي ویلي چې زه بس صرف د خادم شاه ناظم یم د نور چا نه یم ما بس ځان د کاټلنګ ناظم ګڼلی و که هغه تور و که سپین و که د پارټۍ و که د نه و د پي ټي آی و که د هر څیز و د بوډا نه واله تر د ماشومه پورې چې څوک و بس د هغه زه خپل وم
نو دغه شانې ټولو له مې هغه مینه ورکړې تاسو د میډیا ملګرو ته دا ګواهي ده ښه ثبوت دی در سره نو بس دغه مینه را سره دیم کوي